لا حول ولا قوة الا بالله دا اغا دم دی چی مسلمان لهر وقت پکار رازی او دا مسلمان هر مشکل خدای پا دی دم ختمی. دیر خلق پریشانی یرا جی ما تخلوی پریشانی دا دی سر سوکم دا غیر پارا دا دم دی. دیر خلق وی بچی میں نشتا سوکم دے دم دے. دیر خلق وی مال میں نشتا برکت پکی نشتا دے دم دے. دیر خلق وی قرضدار زما قرض بخلاص شی لا حول ولا قوت الا بالله دے دم دے. دیر خلق وی نیکیت میں توجہ نشتا او شیطان پا مخا کرے لا حول ولا قوت الا بالله دم دے. دیر خلق وی بے قسم بے سوکم اس یار و مددگار میں نشتا خلق را باندی ظلمنا کئی لا حول ولا قوت الا بالله دم دے. قسم دے دا دین مضبوط او بہترین دم بل نشتا او کسڑے دا دے دا وینا پا وقت کے لخیالو ساتی او پا اللہ مضبوط عقیدو ساتی. دا زنم حضور پاک فرمائے دا دوارو جہان و سردار فرمائی پا بیحقی شریف کے حدیث تے او حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام نے نقل کئی. حضرت ابو ہریرہ فرمائی کہ حضور پاک کو فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوة الا باللہ دواء من 99 داء ویدا دا یو کم سلو بیمارو علاج دے. دا یو کم سلو بیمارو دارو دی دارو ایسا روحا الہم وی پٹولو کے رکوٹی بیماری اگا پریشانی دا چے انسان تا دا غیرو سبب ہم نہیں معلوم. نن سبا کو ٹینشن ہوتا ہوئی او پریشانی ہوتا ہوئی پا پریشانی کے سمر خلق مبتلا دے. سوک دا مال پا پریشانی کے مبتلا دے. سوک دا رشتوں پا پریشانی کے مبتلا دے کہ زما دا بچی او زما دا دی زامن لونو دی خیزے کی رشتیو شی داڑے رخ خبر ہے. سوک دا حج او دا عمرے پا طلب کے پریشان دے. سوک دا خپل رشتے پا طلب کے پریشان دے. سوک دا بیمارے پا طلب پا شفا کے پریشان دے. چاہتا کور کی جگڑی دی پاگئی کے پریشان دے. سوک یا وزر دی پریشان دے. چاہتا دا مقدمو پریشانی دا دا دی دا وی رکوٹ مرض دے. دا دو کم سل غٹ مرضون دی. دا پریشانی ورکوٹ مرض دے لا حول ولا قوت الا باللہ دا غیر پار علاج دے. او مانے صدا مانا بانے زان پوئے کے مانے خپل حضور پاک خود لے دا. یو صحابی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یو کتاب دے دا حدیث و مستد دا بزار وطوئیں باقی کے دا حدیث نقل شوئے دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام نے تپوسو کو بلکہ حضور پاک و تفرمائی وی اتدری تفسیرها وی دا لا حول ولا قوت الا باللہ پا مانا پوئے گی. عبداللہ ابن مسعود ورتوئی اللہ و رسولہ اعلم اللہ و رسول تپتا دا ما تفی مانا ندا معلوم. نو حضور پاک و تردی مانا پخپل بیانے وی لا حول عن المعصیت الا بعصمت اللہ دا ہر گنانا بچ کے دل بید اللہ تعالی پا توفیق نکی گی. گنانا پریشانینا تکلیفنا دردنا او ہر قسم ٹینشنونا بید پروردگار دا ذات نا بل سوک بچ کولشتا نا دے یو ماناش. ولا قوت علی الطاعت لا قوت علی العبادت لا قوت علی عمل لا قوت علی الطاعت الا بعون اللہ. او چه ہر کار کے تابیداری دا خدے کے یا دا دنیا یا کاروبار مثلا کے نو پدی طاقت چه در کئی سوک بدر کئی اللہ دے ماناشوا. دا لا حول ولا قوت الا بالله ماناش او دا حقیقت تے. قسم دے دا سے جائے کہ بغیر سے اس پر سوک نش اخلاصو لے سوک بد اخلاصی یا اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام تا گورا اور تا غرزے نمرود و تا اور بل کڑی دے. نمرود دمرا اوری بل کڑی دے چی پا ہوا کی مارغ پی دا پاس نشیل وتے دا سے اور دے نزدے والا سوک نشیرات لے پدی چل نہ پوئے گی کہ دا ابراہیم علیہ السلام پا کی سنگاو غرزو پدی چل نہ پوئے گی لکا کدی غرزو نو خمون بیا غرزو نو چی مون ور نزدیکی گی خدا اورم سوزائی دے سر سوکو دمرا خطرناک اور یوم میاشت لگیا دی خلق او اور روڑی او خشاکون روڑی او لرگی روڑی او میدان ڈک بلکڑے دا اورنا پا چل نہ پوئے گی چیزا سوکم پدی طریقو چل نہ وردی او فرشتے پریشان دی.
فرشتي الله ته درخواست کوي پروردگارا مونږ څوک مونږ ته حکم وکړه پروردگارا ستا هغه بنده چې نن په ټوله ځمکه کې دقه یو تا مني بل څوک نشته نو ټول مشرکان دي شرک کوي دقه یو بنده دی چې هغه تا مني او هغه نن اور ته غورځولی کېږي او دونه خطرناک اور الله مدد یې وکړه فرشتې الله ته درخواست کوي الله فرشتو ته ورشه تاسو مدد وکړئ یاره که دنه غواړي مدد اله یو فرشته راله د باران وی ما الله نه اجازت غوښتې دی ابراهیم علیه السلام ته وی الله نه مې اجازت غوښتې دی او که تی اجازت راکې خو ستا اجازت یې شرط کړی دی که ستا خوښی نو اوس به یو ساعت سره وریځ راولم او باران به دومره وکم چې دا ټول اور به پې مړ کم ختم بشي که ستا خوښی وی نه زه خو دا نه ویم ولې نه وی دې کې دې غورځئ اسوی الله اعلم بحالی ربی اعلم بحالی پروردگار زما په حال خبردار دی تا نه امداد غواړم الله له ونې نه غواړم را لېږلي بېشکه تا الله خو زما الله شته که نه الله نه به مدد غواړم لا حول ولا قوة الا بالله د دې تکلیف نه بچ کوونکې او قابو موندونکې فروغ صحت بې د پروردګار د ذات نه بل څوک نشي کولی الله نه به مدد غواړم بله فرشته راله وی زه غرونو والا فرشته یم زما په طاقت کې الله د اختیار اچولی دی چې اوس دا څومره غرونه وی د اوچتولی شم لقولی شم یو غر به اوچت کم په دې اور د پاسه به کېدم ما له اجازت راکا وی د اجازت تاله نه در کوم غورځئ دي په اور کې ما الله نه اجازت غوښتی دی خو ستا راځی پکې شرط کړی چې ابراهیم نه تپوس وکړه وی ربي اعلم بحالي تا ته ولې ویم الله ته ولې نه ویم ابراهیم علیه السلام خو ابراهیم علیه السلام و کنه قرآن کې الله وی ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین په ماشوموالي کې دله مونږ پویه ورکړې ده بعض انسان ماشوم یې الله ولا پویه ورکي عقل ولا ورکي سوچ ولا ورکي پویه ولا ورکي بعضې بوډا سپینګري شي عقل پکې نه پویه پکې نه بله فرشته راله وی زه د باد او د هوا او د زول او د طوفان والا فرشته ما له الله د اختیار را کړی دی څومره طوفان چې راولي دا زه راولم څومره باد چې راولي دا بادونه زه راولم طوفان زه راولم سیلی زما په وس کې دا زه راولم ما ته حکم وکړه الله نه مې اجازت غوښتې دی خو د ابراهیم نه تپوس وکړه اوس به داسې طوفان او هوا راولم چې دا اور به اوچت کم او د نمرودیانو په دا کورونو کې به یې ورخور کم دا چل ماله راځي ټول د نمرود قلا د نمرود قوم د نمرود بنگلې د قوم خلق دا به دله ټول نیست و نابود کم دا به درله اوس ټول وسوځوم ګوره څومره مضبوط طاقتونه دي ورسره که دا مونږ ته میلو شي د دشمن په مقابله کې مونږ وایو خو شابه ته لا اوس راغلې چې بېګا راغلی وې خبرې کړي دا غر والا فرشته ته اوس راغلې که پرون راغلی وي چې دا غر دې اوچت کړی و د دشمن په دا سر دې ښودی وې دا ته خو لږ لیټ شو که نه پرون په کار وه مونږ به فورا دا جمله استعمال کړې وه حضرت ابراهیم علیه السلام مقه ټکې وی ربي اعلم بحالي زما رب زما په حال خبردار دی دا هغه عقیده په دې جوړه وه چې لا حول ولا قوة الا بالله خلاصې بې د خدای نه بل څوک نشي کولی او طاقت موندونکې بغیر د الله د ذات نه بل چا سره طاقت نشته دا طاقت به د الله پیدا کوي ښه نو اوس به اور ته څنګه غورځئ نو بیا شیطان حرامي ولا راغی شیطان ورته چلو خو هغه دوزخ مچوغنې لیدلې وې یو ټال جوړ کې او دې پکې کېنوې او ټال له جوټه ورکې د اور دې منځ ته به وغورځېږي ټال یې ولا جوړ کړ لوی ټال او مچوغنه غوندې او په هغې کې ابراهیم علیه السلام کېنو او بیا ظالمان دومره و چې ابراهیم علیه السلام یې بربنډم که جامې هم ترې لرې کړلې ځکه دشمن یې تذلیل ولا کوي او ټال بیا نه اوچتېږي فرشتې د رحمت راغلی دي او ټال یې کلک نیولی دی بیا شیطان ورته وی سرتور سر ښځې راولی دا ټال به اوچت شي جینکۍ راوستلې سرتور سر هغې خپله ګډا مډا شروع کړه فرشتې د رحمت لاړې کم ځای کې چې زنانه سرتور سري د رحمت فرشتې هلته نه ټینګېږي هغه ځي او ابراهیم علیه السلام یې اور ته وغورځوه د نمرود دا ګمانو چې ده دا اور ته رسېدل او رده سوځېدل د ده لوخړه کېدل سم دي اور ته تلل او د ابراهیم علیه السلام په اور کې ګلې ګلزار سمېدل سمو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم اورا یخ بشه ګورې معتدل یخ چې تکلیف ونه ورنکي مری غوندې او دا سواد د کالام او د دې بره غرونو په شان یخني پې رانولې ګورې
په قلار چې صرف دومره چې دته د اور تکلیف نه او بلکې علما لیکي چې جبريل علیه السلام راغی د مرګرتیا لپاره ورسره په اور کې کېناست. د جنت یو ښکلې باغچه ورته خدای په اور کې دننه جوړه کړه، اوبه ورته خدای د اور په منځ کې را پیدا کړلې، او دا میوې بوټي ورته خدای د اور په منځ کې را پیدا کړه. وایه څه بې د الله د ذات نه بچ کوونکي بل څوک شته اوسه نشته. اور یې ورته ګلې ګلزار کړه. د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده د دشمن د عذاب نه بچ کوونکي بې د الله د ذات نه بل څوک نشته. یو د الله ذات نه به ذات پرې بچ کوي، بل څوک دې نشي بچ کولی. بلې مرحلې ته یې ګوره، بیبي یې د په لاره روان دی، هجرت کوي اوس غریب. بیبي ساره ورسره ده، د تره لور یم ده، د پې نکام تړلی ده، بیبي م ده او خشته خوبصورته ده. لار کې یو بادشاه دی، ظالم بادشاه، داسې ظالم بادشاه دی چې هغه دا څوکیداران په لارو کې کېنولي او چې چا سره ښځی بس دا خاون وله وجنې او ښځی ماله راولې. ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې دا خو په لوی غم وړېدم. بیبي ته وایي داسې کار دی چې ته زما ښځی نه دی خاوند دی، خو په شریعت کې ما ته ارور خورم یو ګورې ښه، ځکه دیني خور مې ټول د آدم علیه السلام اولاد یو، ته مې خورې مخکې پوه کړه. نو که تا نه دا بادشاه تپوس وکړي یا د بادشاه کارندګان دا ورته مو چې دا سړی مې خاوند دی، وی ورور مې دی، ولې ټول مسلمانان وروڼه خویندې دي. او که ما نه یې تپوس وکړه نو زه به ورته یم چې دا مې خور ده. ولې که دا ښکاره شي چې دی زه خاوند یم او دا مې ښځه ده نو بیا ګورې ما در نه وجني. او که دا ورته پته ولګي چې نه زه د رور یم ته مې خورې نو زه به د مرګه خو بچ شم که نه، اخلي خدای سم رانه اخلي، خو زه به د مرګه بچ. ډېره ښه هغې رالل، دا بیبي یې بوتله هغه ظالم بادشاه بدعمله بادشاه له چې بویه تله دروازه یې ورپسې بنده کړه. چې دروازه یې بنده کړه او هغه نیت ته دې وکړه چې دې ته لاس ور واچوي. بخاري شریف کې حدیث دی، ګورې څه داسې دا ناشوړته خبره نه ده، د حضور پاک مبارک خبره ده چې لاس یې سینګ دې له وروړه بس پرېوته بادشاه په ځمکه، خپې اوچته کړه او الاوړې پرېوته. او د فالج په منده فالج نه راځي، دقسې د لاس او خپو باندې فالج و. چغې کړې دي بیبي ته تا ما ته خیره وکړه او ما ته دوا وکړه بس پرېږدم دی. نو دا مسلمان کې رحم زیاتې بیا، او بیا د پیغمبر بیبي کې خو رحم زیاتې. نو دوی یې ورته وکړه نو بیا ټیک شو. چې ټیک شو یاره دا جوړ معلومیږي دا چې اتفاقا څه بیماري راغلې وه. بیا کوشش که چې لاس ورچوي، بیا همغه چل پې وشو. بیا وی بس ما نه غلطي وشوه، دې د الله معاف که بیا به نه کوم. وی ښه معاف مې کړې. بیا ټیک شو. چې ټیک شو بیا سوچ بدل شو، شیطان خو سړي پسې نښتي، بیا لاس ورچاو، بیا همغسې پرېوته. یاره وی بس دا مې درېیم ځل دی، بیا به درته لاس نه اچم، اوس مې معاف که. وی بیا مې معاف کړې. هغه نوکرانو ته وی راشه دا بیبي بوځئ بس. او یو خدمتګار یې موله ورکړه د بیبي هاجرې په شکل کې. دا بیبي هاجرې دی وله ورکړه. بعضې علما وي د بادشاه لور وه، لور یې ورته وبخله او څوک یې وینځه وه د بادشاه. ابراهیم علیه السلام له بیبي ساره راله، خو بیا هم په زړه کې کشمکش سوچ و چې که زه ډېر هم د خپل خاوند ته وویمه چې ما له د بادشاه ګوتې نه دي را رسېدلې، خو بیا هم زما د خاوند په زړه کې خامخا هغه دغه به پکې وي، شک به پکې وي، په ما به خامخا زما د وجې به غږ نه کوي. لیکن خامخا له به پریشانې چې زما د ښځې ته سړی په دې خفه کېږي که نه چې ښځې له بل څوک ګوتې یوسي. چې څنګه راله نو خاوند ته وی ابراهیم علیه السلام ته وی ابراهیم وی الله دا هغه ظالم سکیم ناکام ما له ګوتې م نه دي راوړی. ابراهیم علیه السلام ورته څه وی او جړلې بیبي سارې جاړه ما ته الله ټول منظر خولی دی، ناست دلته هم هر څه لکه د شیشې ما لیدل، هغه سره چې درې ځله څه شوي دي او تا معاف کړی دی، هر څه ما لیدلي، زه مطمئن یم چې تا له د هغه ګوتې نه دي را رسېدلې. دې تکلیف نه بچ کوونکې دا څوک اوسه الله، بل څوک نه. د ابراهیم علیه السلام د بیبي په دغه وخت کې په کار راتلونکي ذات څوک دی؟ الله. قسم دی ګورې چې څه قسمه تکلیف درته رسېږي، مخلوق پرېږده الله ته سوال کوه، مخلوق پرېږده الله ته زاري کوه، اعتماد بروسه په الله کوه، هر ځای به در رسېږي. دا نشته چې الله به د یو ځای مدد کوي او بل ځای به نه کوي، د کوټې ګوټ کې به مدد کوي. دریاب په ویښ کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی دی،
هر ځای به دې مدد کوي. کړی دی که نه دی کړی؟ کب په ګېډه کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی. ګنې لوی دریاب یونس علیه السلام کشتۍ ودرېدله او دې یو مریی دی پکې وي د مولانا تښتېدلی دی او دریاب ته یې وغورځو. چې ویې غورځو اوس به عقل بچ کېدل شته؟ عقل باندې دا کوم ځای بچ کېږي؟ یو کب خدای جوړ که شا به ځان به وررسی چې دې د نه اوبو ته ونه رسېږي. کب په تیزی راغی او چې څنګه یونس علیه السلام د کشتۍ نه وغورځېد کب خولې ته نیغ وردن نه که او شخوند به هم پې نه وی، نیغ به یې تیری، نیغ د کب ګېډې له ورسېد. عقل څه وی؟ ډاکټري څه وی؟ طب څه وی؟ ساینس څه وی؟ دا ټول دلته ناکام دي. هغې وی نه سوال نه پیدا کېږي. د کب په ګېډه کې به جمدی سنګ پاتې شي. دا کم ځای کېدی شي؟ د کب ګېډې ته لاړ او بیا کب ته الله حکم کوي چې دریاب کې به چکر ورکې. د دریاب د ټول څومره دریاب کې د هغې ټول سیل په د یونس علیه السلام کوم. هم جیل کې پروت دی، جیل زغلي، کوټه کې پروت دی، کوټه زغلي، او د کب دا ګېډه ولا خدای لکه د شیشې په شانتې کړه چې څومره د دریاب حیوانات دي چې دا ټول دی وویني. د دریاب ګوټونه ګوټونه وویني او په هغې کې څه وایي؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. د دې مطلب او د لا حول ولا قوة تقریبا یو شی نه. لا اله الا انت سبحانك، خدایا یو ته ګورې بل څوک نشته، بچ کوونکي به ستا د ذات نه بل څوک نشته. الله د هر عیب نه پاک دی. غلطي زما د پروردګاره. داسې اواز به کو چې د عرش فرشتې د دې اوه اسمانونو د پاسه د اوه اسمانونو نه ګیر چاپېره عرش دی. عرش دا یو اسمان د بل نه دومره لرې دی لکه ځمکې نه چې دا اسمان څومره لرې دی. بیا دویم د هغې نه دومره لرې دی، بیا دریم څلورم پنځم شپږم اووم، بیا د الله عرش د هغې نه دومره لرې دی لکه یو اسمان او بل اسمان کې چې څونه فاصله ده. او بیا د الله د عرش د پاسه کرسي ده. د عرش فرشتې الله ته درخواست کوي الذین یحملون العرش، عرش یې نیولی دی. یا الله یو داسې د زارې اواز مونږ اورو دا مونږ چاته نه دی اورېدلی. قرآن شریف کې الله فرمایي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه، چې دلته څوک نیکې خبرې کوي دا ټول الله ته رسېږي. دا به نه وي چې الله ته نه خبرېږي. لکه د هغې مثال خو نن سبا د موبایل په شکل کې تا ته معلوم دی که نه؟ موبایل آزاد کې دوه کسان درې کسان په کوټه کې خبرې کوي، ټول هلته اورېدی شي. اورېدی شي که نه شي اورېدی؟ ها بیا نن سبا خو هغه بل شی هم راووت که نه، څه ورته وایي؟ انټرنېټ. انټرنېټ کې هلته کې په لندن کې 10 کسان ناست دي، کیمرا ورته مخامخ ده او دلته کې تا کمپیوټر کولاو کړی دی، هغه ټول درته ښکاري، د هغې خبرې مه اورئ. اوس خو هغه شی ختم شو چې دا به څنګه یو دا به څنګه. څه چې دلته څومره نیکي کوې په هغه سکنډ نه پروردګار خبر دی. ستا ټوله نیکي رب العالمین ته رسېږي، هر څه نه خبر. نو هغه فرشتې وایي چې الله داسې اواز نن دلته را روان دی چې ډېر زیات غلې غوندې دی، ډېر رو اواز دی او ډېر د زارۍ اواز دی او ډېر د عاجزۍ اواز دی. الله دا اواز د کوم ځای نه راځي؟ وی دا مې یو بنده یونس نیولی دی. الله څه چل دی ورسره؟ دریاب ته مې رسولی دی. او اوس دې وخت کې کب د دریاب اوومې ځمکې باندې پروت دی، اوومې ځمکې ته رسېدلی دی او د هغې سره خېټه جنګېدلې ده او د یونس سر د په هغه کب په ګېډه کې دننه د هغه کب په اینه د پاسه ماته په سجده پروت دی. دا چغې راته وایي ځمکې ته کې په هغه توره خټه د پاسه دې وخت کې کب پروت دی. الله خو د هر څه نه خبردار. او دی په جګر د پاسه سر لګولی د کب دغه اینې د پاسه او فریاد کوي لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یا الله ته خو خلاص که پروردګار، ته خو بچ که. دا د دین مسله م وورئ ګورئ، د نیکانو خلکو مرسته فرشتې م کوي. دلته کې چې کم نیک سړی وي او په هغه تکلیف تېرېږي، فرشتې الله ته درخواست کوي خدایه ته ورسره رحم وکړه. فرشتې الله ته درخواست کوي. کوم ظالم چې ظلم کوي فرشتې الله ته درخواست کوي خدای ته هلاک کړه. دې حالاتونه الله فرشتې خبروي. نیک سړی دی، حدیث پاک کې حضور پاک فرمایي یو نیک سړی دی، نیک سړی او د هغه یو ښځه ده او دا ښځه د نیک سړي سره ظلم کوي، زیاتې ورسره کوي. په جنت کې چې کومې حورې دي د دې سړي دپاره مقرر دي، هغه حورې هلته وایي ای ښځې خدای دې هلاکه که، زمونږ دا خاوند ولې تنګې، د سره ولې ظلم کوې، دا خو تا سره د څو ورځو مېلمه دی، در نه به را جدا شي، مونږ له به راځي. قاتلک الله، خدای دې هلاکه که. مشکات شریف کې حدیث دی.
دا فرشتے پروردگار تا سوال کہ اللہ تو خودی بچ کا معافی کا. اللہ کب تا حکم